کم د چا په دې کې کوتاهي کړې ده چې دا په دې باندې هغه کم شو. دویمه خبره تاسو د چترال والو کا چترال والا واقعه ډېره سنګینه واقعه وه او دا یو داسې علاقه وه چې هغه دوی دا ګڼله چې دا کمزور ترین علاقه ده، دلته په اسانه موږ کېدی شو. دا بمبوري دا علاقه چې ده دلته که ستاسو خیال وي مخکې د 3 کاله مخکې دې ځای نه خلک هم اغوا شوي هم نورستان صوبې ته هلته دوی بوتلي وو. دا خو اوس ډېر لوی هغې سره دوی هغه وکړه. د دوی مقصد دا و چې دلته به مونږ یو خپل هغه جوړ کړو او خپل عمارت اعلان به وکړو. نو ما خو پې ټویټ هم کړو چې یاره افغانستان حکومت چې کوم وعده کړې وه چې زمونږ سرزمین به د هغې دپاره ځمکه به استعمالیږي نه د بل ملک خلاف، د هغې دا خلاف ورزي شوې ده او دې باندې حکومت ته اوس د هغې له پکار دی چې شدید طریقې سره هغه وکړي، د عمل وکړي، یعنې هغوی سره دا خبره اوچته کړې ده. خو ما نن د فارن منسټر بیان کته هغه وایي چې یاره دا شوې ده خو د افغانستان حکومت ته د دې علم نو دا خو زما په خیال صحیح جواب ما ته نه ښکاري چې داسې هغه دی. او دا چې کومه تاسو خبره وکړه د اصلي والا دا ما بالکل صحیح ده. امریکا خو اوس وایي چې نه مونږ دوی ته اصله نه ورکړې، اصله هلته پاتې شوې وه. اصله د افغان سیکورټي فورسز چې کومه اصله وه، چونکې افغان سیکورټي فورس خو تش نه شو، هغه اصله خو هلته هغه پاتې شوه. هغه اصله طالبانو ته ملو شوې ده، خو د هغوی په وساتل سره اچا په وساتل سره ټي ټي پي ته ملو شوې ده. ټي ټي پي نه بیا آی اس ته یا داعش ته تللې ده. هغوی سره اوس د نایټ ویژن هم شته، هر یو قسم اصله هغوی سره شته. دا یو تشویشناک خبره ده. سر د اخري کوېسچن تاسو کوم سر سایفر حوالې سره تاسو وایي چې سایفر پی ډي ایم حکومت مو چې دا ډي نوټیفای شو، د هغې نه پس بیا د تحریک انصاف چې کوم چیرمن د خلاف کاروایي شو، تاسو سر دې په کوم نظر ګورئ؟ دا سوال تا وکړو، دا ضروري سوال و. ګوره جی پی ټي آی خو اوس دا وایي چې دا ډي نوټیفای شو. زه 2-3 سوالات دي زما په دې باندې. په فارن افیس کې په زرګونو تعداد کې سایفر موجود دي. نو آیا هغه ټول سایفر چې دی ډي نوټیفای شو، ډي کلاسیفای شو او که نه صرف دا یو هغه شو؟ نو دویم دا چې آیا دا ولې دا یو هغه ډي کلاسیفای شو؟ او درېیمه دا چې څه وخت کې دا رومني ځل باندې هغه شو نو هغه وخت کې خو ډي کلاسیفای نه که نه. بله څلورمه خبره ده چې د هر یو ملک کې د کوم سیکرټ هغه چې د هغې ډي کلاسیفای کولو لپاره یو کمیټي یو طریقې نه هغوی هغه ډي کلاسیفای کوي 10 کاله پاسه 15 کاله پاسه هر څه چې امریکې کې هم کېږي هر څه. نو دا ولې په دې کې دا تعدي و چې دا یو هغه کوو؟ نو موږ دې سوالاتو موږ ته جواب نه ملو شوی چې یاره چې دا یو ډي کلاسیفای شو، نور چې سامنے په زرګونو تعداد کې پراته دي هغه ولې هغه ډي کلاسیفای شو او نه شو؟ نو دا دې نه یو سیاسي خبره جوړه شوې ده. همدغه ټول څنګه تاسو د الیکشن خبرو وکړه، نو را روان چې کوم الیکشن کال کېږي نو هغې کې به قومي وطن پارټۍ د پی ډي ایم بینیفټ وشو یا نه شو، هغه وخت کې خو مونږ په دې مین پولیټیکل ارینا کې ځان شاملول غوښتل او مونږ ته دعوت راغی. نو هر څه چې دي هر ځای کې مونږ یو خپل پوینټ اف ویو هغې ته ورسو. اوس بعضې خلک وایي چې یاره دې د مونږ ته فایده شو فایده خو دا فایده خو وشوه که نه چې بهی زمونږ یو پوینټ اف ویو هر ځای ته ورسېده. نو دې نه زیاته فایده سیاست کې خو هم دا وي چې بهی ته خپل هغه که اوس مونږ دې نه پاتې شوي وی نو خو بیا خو به هغه شانتې زمونږ موقف چته نه هغه کېده. که مونږ کراچۍ کې د سر کړې کوټه کې کړې ده نو کم از کم خلکو ته خو پته ولګېده که نه
نو په دې حالاتو کې چونکې زمونږ هغه الیکشن نه پس یو پوزیشن و مونږ غوښتل چې په هغې کې هغه وشي کومې پورې چې د هغې خبره ده چې الاینس به یا کړي الاینس لا فیصله نه ده شوې همیشه او زما په خیال کې زیات نه زیات کېږي نو ډسټرکټ سطح باندې سیټ ټو سیټ ایډجسټمنټ ته به خبره رسي دې نه علاوه نه خو زما به صرف دا هغه چې دا کوم پارټۍ یو ځای وي پی ډي ایم او دا نور پیپلز پارټي اے ان پي په یو حکومت کې یو ځای وي مونږ د هغې څه نه وو مونږ ته آفر شوي چې تاسو هغه کې خو مونږ وایي چې زمونږ په دې کې حصه نه اخلو نو مونږ هغه نو اخیستې هغه وخت کې کو د نورو پارټو داسې نشو کولی مونږ خو د ګرانې خلاف هغه وخت کې اواز اوچت کړی اوس هم اوچتو د هغې نه مخکې مونږ اوچت کړی نو په دې لحاظ سره اوس په کتی شي سیټ ټو سیټ کې کو زمونږ چا سره هغه راته نو هغه به یې خو باقاعده الاینس لا د هغې څه امکانات نشته